बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو محصلینو مخکې موږ تاسو د هډوکو په اړه باندې خبرې کړې وې، د هډوکو د ماکروسکوپیک او مایکروسکوپیک په اړه باندې. اوس موږ تاسو یو اساسي ساختمان وایو چې د هډوکو د پوخ په نوم باندې یادېږي، یا موږ تاسو د پیریسټیوم په نوم باندې یادو. پیریسټیوم ته تاسو لاندې ویلای شئ د هډوکو پوخ. خو مخکې دی نه چې موږ تاسو د هډوکو پوخ د پیریسټیوم په نوم باندې یاد کو، موږ وایو چې دا د هډوکو هغه پوخ دی چې د بیرون څخه یې هډوکی پوښلی دی. ځکه چې وروسته بیا موږ تاسو یو بل پوخ وایو چې هغې به هډوکی د داخل نه پوښلی. نو پیری ویل کېږي شاوخوا ته یا بیرونی طبقې ته، او اوسټیوم ویل کېږي د هډوکو ته. نو هډوکي چې دي د بیرونی طبقې څخه یا د بیرون څخه چې په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي د یو پوخ په واسطه پوښل شوي دي چې دغې پوخ ته موږ تاسو پیریسټیوم وایو. او دا پیریسټیوم چې دی کله چې هډوکي جوړیږي یا اوسیفیکیشن صورت نیسي یا په داخلي رحمي ژوند کې اوسیفیکیشن صورت نیسي، نو په هماغه وخت کې دا پیریسټیوم چې دی څنګه چې اوسټیوبلاست جوړیږي او اوسټیوسایډ جوړیږي، همدغسې د هماغې اوسټیوپروجینیټر سیل یا د میزانکایمل سیل په واسطه باندې یو پوخ هم جوړیږي چې د منظم نسج پوخ دی او د پیریسټیوم په نوم باندې یادیږي. دا پیریسټیوم پوخ که چیرې تاسو راواخلئ او د هډوکي څخه یې رابیل کړئ لکه په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي، دا پیریسټیوم دوه مخه لري یا دوه طبقې لري یا دوه برخې لري. یو برخه یې هغه ده چې د هډوکي سره نښتې ده چې په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي، او یو برخه یې هغه ده چې د بیرون طبقې څخه یې هډوکی پوښلی دی. یعنې پیریسټیوم چې ده دا د دوو برخو څخه جوړ شوی چې وایي بیرونی طبقه ده چې هغې ته موږ او تاسو وایو فیبرس لایر. فیبرس لایر چې ده دا د هډوکو هغه بیرونی طبقه ده چې د بیرون څخه یې هډوکی پوښلی دی او تاسو ته په سترګو باندې ښکاره کېږي. او بله یې چې ده داخلي طبقه ده چې د اوسټیوجینیک لایر په نوم باندې یادېږي، یا دا برخه ده. نو د هډوکي پوښ یا پیریسټیوم د دوه برخو څخه جوړ شوی چې یو ته فیبرس لایر ویل کېږي او بل ته اوسټیوجینیک لایر ویل کېږي. ډېر ساده موږ او تاسې وایو فیبرس لایر یا لیفي طبقه چې ده دا یې هغه طبقه ده چې د بیرون څخه په ډېر شمېر سره کپیلریګان او شریانونه وریدونو ته ځای ورکړی دی او تاسو ته په دې شکل کې ښکاره کېږي چې شریان د دې لارې څخه راننوتی دی. او اوسټیوجینیک لایر چې دا هغه طبقه ده چې د هډوکو سره د هډوکو د ډینس برخې سره نښتې ده او دوی په خپل جوړښت کې په زیات شمېر سره میزانکایمل حجرې لري، او کله که چیرې هډوکی مات شي یا تخریب شي نو دغه هډوکی د نوم نه معلومیږي اوسټیوجینیک، یعنی معنا د هډوکي په دوباره جوړښت کې یا په ریپیرینګ کې دوی رول لري. نو په دې خاطر باندې داخلي طبقه چې د هډوکي په دوباره جوړېدو کې رول لري اوسټیوجینیک لایر په نوم باندې یادېږي، او بیرونی طبقه چې د الیاف څخه جوړه شوې ده خصوصا د کولاجن الیاف څخه هغې ته موږ او تاسو فیبرس لایر وایو. فیبرس لایر چې ده دا د ډینس کنیکټیو څخه جوړه شوې ده، او اوسټیوجینیک لایر چې ده دا د لوز کنیکټیو څخه جوړه شوې ده. او اوسټیوجینیک لایر کې په زیات شمېر سره اوسټیوپروجینیټر سیلز چې دي دا هم لیدل کېږي. بل پوښ چې موږ او تاسې وایو ډاکټر صاحبانو د انډوسټیوم په نوم باندې یادېږي. د نوم نه معلومیږي چې انډو داخل ته ویل کېږي او سټیوم هډوکي ته ویل کېږي. یعنې د دې پوښ په واسطه باندې د هډوکو هغه داخلي برخې چې دي هغه پوښل شوي، یا که چیرې موږ او تاسو په بله اصطلاح باندې وایو چې د دې پوښ په واسطه باندې د هډوکو اسپنجي برخې چې دي هغه پوښل شوي چې مخکې ورته موږ او تاسو سپنجي بون ویلی، یا که چیرې موږ او تاسو داسې وایو چې د هډوکو په داخل کې چې هغه کوم کانالونه دي دا د هغې د دې په واسطه باندې د انډوسټیوم په واسطه باندې پوښل شوي دي. او دغه د انډوسټیوم پوښ چې دا هم د کنیکټیو ټیشو یا د منظم نسج یو نازکه پرده ده. همدارنګه دغه انډوسټیوم پرده چې ده دا پرته دې څخه چې داخلي برخې یا سپنجي برخې پوښلي دي دوی د هیموپویټیک یا د وینې د جوړېدلو او د اوسټیوجینیک یا د هډوکو د جوړېدلو په داخلي برخه کې رول هم سرته رسولی شي. بله موضوع چې موږ او تاسو پرې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو د اوسټیوجینیزس په نوم باندې یادېږي.
اوستیوجینیزس دوه کلمو څخه جوړ شوی چې یو ته موږ وایو اوستیو معنا هډوکي او جینیزس معنا فارمیشن یا جوړېدل یا د هډوکو جوړېدل یا دې ته موږ تاسو په ساده اصطلاح باندې بون فارمیشن هم ویلی شو یا د هډوکو جوړېدل په ایمبریونیک پیریود کې کچېرې داخلي رحمي ژوند کې موږ تاسو په اوستیوجینیزس باندې خبرې کوي د هډوکو په جوړېدو باندې نو هډوکي په دوه ډول باندې جوړېږي چې یو ته موږ تاسو وایو انټرا ممبرانوس اوسیفیکیشن اوستیوجینیزس ته اوسیفیکیشن هم موږ تاسو ویلی شو څوک ورته بون فارمیشن وایي څوک ورته اوسیفیکیشن وایي څوک ورته اوستیوجینیزس وایي یو ډول چې د انټرا ممبرانوس اوسیفیکیشن دی او بل چې د اندوکانډرال اوسیفیکیشن دی یا اندوکانډرال اوسیفیکیشن ته انټرا کارټیلاجینوس اوسیفیکیشن هم تاسو ویلی شئ یعنې معنا دا چې د هډوکي جوړېدل چې دي دا په دوه ډولو صورت نیسي چې یو ته یې موږ انټرا ممبرانوس اوسیفیکیشن او بل ته اندوکانډرل اوسیفیکیشن وایو یا دغه انټرا ممبرانوس اوسیفیکیشن ته موږ تاسو غشایي د هډوکو جوړېدل هم وایي یعنې د ممبران یا د غشایي شکل باندې یا د یو پردې په شکل باندې جوړېږي په انټرا ممبرانوس اوسیفیکیشن اکثرا عریضه هډوکي یا پلن هډوکي چې دي جوړېږي چې ښه مثال یې د کرانیوم هډوکی دی یا د جمجمې یا د سکل هډوکی چې ورته تاسې وایي او په انډوکانډرل اوسیفیکیشن کې چې دی په دوی کې اکثرا اوږده هډوکي ښکاره جوړېږي چې په دې شکل کې هم تاسو ته ښکاره کېږي چې وروسته پرې موږ تاسو خبرې وکړو لومړی موږ تاسو په دې انټرا ممبرانوس اوسیفیکیشن باندې داسې خبرې کوو چې دا په دې شکل جوړېږي چې په ابتدا کې یو میزانکایمل حجره یا میزانشیم حجرات چې دي دوی منشأ اخلي او میزانشیم حجرات چې دي مخکې موږ تاسو ویلي چې دوی د اوسټیو پروجینیټر سیلز په نوم باندې حجرې یا او پی سي موږ تاسو ته ویلي چې او پی سي یا اوسټیو پروجینیټر سیل باندې بدلیږي یا اوسټیو پروجینیټر سیل یو تغییر یافته شکلونه د میزانکایمل سیلز او دغه اوسټیو پروجینیټر سیلز چې دي دوی په ډېر اسانه شکل باندې اوسټیوبلاست حجرې جوړوي اوسټیوبلاست حجرې مخکې تاسو ویلې چې د هډوکو ځوانې حجرې دي کله چې اوسټیوبلاست حجرې جوړې شوي اوسټیوبلاست حجرې ځان ته میټریکس جوړولی شي اوسټیوبلاست حجرې یوازینۍ حجرې دي چې دوی د میټریکس فارمیشن یا د میټریکس جوړېدو سبب ګرځي چې مخکې پرې موږ خبرې کړې دي کله چې میټریکس جوړ شو دغه اوسټیوبلاست حجرې په همدغه خپل میټریکس کې باندې پاتې کېږي او کله چې په لکویناګانو کې باندې پاتې شي نو دا په اوسټیوسایټ حجرو باندې بدلیږي یعنې د هډوکو په پخو حجرو باندې او اوسټیوسایټ حجرو باندې بدلیږي او اوسټیوسایټ حجرې چې د کلسیفیکیشن نظر یو پوخ هډوکی جوړوي او بالاخره انټرا ممبرانوس اوسیفیکیشن په دغه شکل باندې صورت نیسي بل ډول چې د انډوکانډرل اوسیفیکیشن دی یا دې ته موږ تاسو وایو انټرا کارټیلاجینوس اوسیفیکیشن په دوی کې هم د میزانکایمل حجرې چې دي یا میزانشیم حجرات چې دي سخت رول پکې لري خو لیکن په دې حجرو کې ابتدا کې یو د غضروف ماډل یا کارټیلاجینوس ماډل په ابتدا کې جوړېږي کله چې د غضروف ماډل جوړ شي یا کارټیلاجینوس ماډل جوړ شو نو دلته دوه کارونه صورت نیسي یو کار خدا صورت نیسي چې میزانکایمل حجرې راځي لکه د پخوا په شانتې یا اوسټیوپروجینیټر سیل راځي هغه په اوسټیوبلاست بدلیږي اوسټیوبلاست حجرې چې دي دا په اوسټیوسایټ باندې بدلیږي میټریکس جوړېږي او اوسټیوسایټ حجرې چې دا د هډوکي د جوړېدو سبب کېږي او بل ډول یې په دې شکل باندې دی چې دغه کارټیلاجینوس ماډل چې دی د دوی دغه د غضروف حجرې چې د غضروف حجرې هایپرتروفي کوي یو کار او بل چې د غضروف میټریکس چې دی دا د کلسیفیکیشن سره مخامخ کیږي یعنې د کارټیلاج دا میټریکس یا دا کلسیفاید کیږي نو چې کلسیفاید شو په یو کلسیفاید میټریکس کې خو دغه د غضروف خپلې حجرې چې دا مړې کیږي که نه نو کله چې دا مړې شي نو دا د دې سبب ګرځېږي چې دغه مړې حجرې چې دي دلته یو تعداد نورې حجرې ځای ونیسي یعنې میټریکس کلسیفاید کیږي د غضروف خپلې حجرې چې دي مړې کیږي یا بې کفایته کیږي دلته کلسیم تشکل کوي او یا داسې کار کیږي چې دغه د پیریسټیوم داخلي برخه چې مخکې موږ او تاسو ویلې چې هغې ته موږ او تاسو اوسټیوجینیک لایر ویلې وه د پیریسټیوم دوه طبقې وي چې یو فیبرس لایر وه او بله یې اوسټیوجینیک لایر وه په دې اوسټیوجینیک لایر کې دا ماډل چې د اول نه پلان هم دغسې د ټوټي پوټنټ نه یا د پلوري پوټنټ نه چې دغه ماډل چې دا په هډوکي باندې بدلیږي نو دغه لومړی چې دی دا د پیریسټیوم طبقه چې ده پخوا خو دلته د غضروف پوښ و چې هغې ته موږ او تاسو د کارټیلیج پوښ ویلی و
یا پیریکانډریوم ورته ویلو. پیریکانډریوم په پیریسټیوم باندې بدلیږي ځکه چې د هغوی غذایي د هغوی تغذیه چې ده خرابیږي. او کله چې پیریسټیوم جوړ شو د پیریسټیوم داخلي طبقه یا کانټروجنس طبقه چې ده هغوی د دې سبب ګرځېږي چې اوسټیوبلاست اوسټیوپروجینیټر سیلز جوړېږي، اوسټیوپروجینیټر سیل اوسټیوبلاست جوړوي، اوسټیوبلاست اوسټیوسایډ جوړوي او هډوکی جوړېږي. او یا همدارنګه دلته کلسیفیکیشن صورت نیسي او د کلسیفیکیشن د وجې څخه چې کارټیلیج کې کلسیفیکیشن صورت ونیسي د دې حجرې چې دي دا د منځه ځي او دلته د پیریسټیوم حجرات چې دي دوی نمو کوي، زیاتیږي او یو اوږد هډوکی جوړېږي چې دا اوږد هډوکی په دوه ډوله باندې جوړېږي چې په اوله کې د دې ډیافیس په برخه کې مرکز جوړېږي چې دلته کپیلریګان پیدا کیږي او د هډوکو اوسټیوبلاست حجرې جوړېږي. اوسټیوبلاست بیا میټریکس جوړوي او بیا چې د اوسټیوسایډ باندې ملګي چې دې ته موږ پرایمري اوسیفیکیشن سنټر وایو. تاسو وګورئ چې د هډوکو حجرې جوړې شوي دي او د کارټیلیج حجرې چې دوی هایپرتروفي کړې ده یا د منځه تللي دي یا غټ شوي دي یا کلسیفاید میټریکس د وجې څخه د منځه تللي. نو په پرایمري اوسیفیکیشن سنټر کې د هډوکو حجرې چې اوسټیوبلاست او اوسټیوسایډ دي دا جوړېږي او بل چې بلډ ویزلز دلته جوړېږي یا د هډوکو رګونه جوړېږي او کوم ځای کې چې د هډوکو رګونه جوړ شي هلته کلسیمي مواد په زیاته اندازه باندې منځته راځي او دا د دې سبب ګرځېږي چې دا د هډوکي په میټریکس باندې بدل شي. په اول سر کې چې دی کمپاکټ بون جوړېږي، تاسو ته دې شکل کې ښکاره کېږي چې کمپاکټ بون چې دی یا دغه ډینس بون چې موږ تاسو له د غاړې پریفرال بون چې دې پکې نمو کړې ده او پرایمري اوسیفیکیشن سنټر جوړېږي چې د منځای کې کپیلریګان یا بلډ ویسل هم جوړېږي. وروسته بیا د وخت په تېرېدو سره دغه پرایمري اوسیفیکیشن سنټر چې دی دا نمو کوي اپیپیس ته او د اپیپیس په برخو کې سیکنډري اوسیفیکیشن سنټر هم جوړېږي، یعنی یو دوهم د هډوکو د جوړېدو مرکز هم جوړېږي. نو پرایمري اوسیفیکیشن سنټر چې د دوی په واسطه باندې یو خالیګاه هم جوړېږي چې هغې ته موږ تاسو میډولري کیویټي وایو یا ورته موږ تاسو مرکزي برخه وایو یا کانال ورته وایو. د هډوکو په منځ کې خالیګاه ده او دلته دوه قسمه هډوکي جوړېږي چې یو د پرایمري اوسیفیکیشن سنټر په نوم باندې او بل سیکنډري. او دلته هم تاسو وګورئ چې کمپاکټ بون چې دی دا مکمل شوی او په دې کې تاسو ښکاره کېږي چې سپنج بون هم جوړېږي او دغه میډولري کیویټي چې ده یا میرو کیویټي چې ورته موږ تاسو دا هم جوړېږي. بلاخر د هډوکو ټولې برخې جوړېږي لکه په هماغه شکل باندې چې مخکې موږ تاسو ویلې چې اول میزانکایمل حجرې دي، بیا هغوی چې دي اوسټیوپروجینیټر سیلز دي، بیا هغوی اوسټیوبلاست جوړوي، اوسټیوبلاست خپل میټریکس ځان ته جوړوي، میټریکس چې دی بیا اوسټیوسایډ جوړېږي او د اوسټیوسایډ نه وروسته دغسې پرایمري اوسیفیکیشن سنټر منځته راځي او بیا وروسته چې د سیکنډري اوسیفیکیشن سنټر په ایفیفیزونو کې منځته راځي او هډوکی مکمل کېږي. د هډوکي ټولې برخې چې دي دا د کارټیلیج څخه په هډوکو باندې بدلیږي مګر په دوو ځایونو کې کارټیلیج پاتې کېږي چې هلته هډوکی نه جوړېږي چې یو ته موږ او تاسو وایو مفصلي سطحې او بل ته موږ او تاسو وایو ایفیفیزیل لاین یا ایپیفیزیل پلیټ چې په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي دلته تاسو ایپیفیزیل پلیټ ښکاره کېږي. دغه ایپیفیزیل پلیټ چې دی یا ایپیفیزیل لاین چې ورته موږ تاسو یا تاسو ورته ګروث پلیټ هم ویلی شي چې په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي. دوی د ژوند تر یو معین وخت پورې چې د 20 نه تر 15 کلنۍ پورې یا په مختلفو خلکو کې فرق کوي دوی د کارټیلیج په شکل پاتې کېږي تر څو دغه د هډوکي د اوږدوالي یا طول ته زمینه برابره کړي. نو په همدې خاطر دې ته ګروث پلیټ هم ویل کېږي. او وروسته د 20 یا 15 کلنۍ څخه وروسته دوی هم بیا په هډوکي باندې بدلیږي او دا هم بالاخره بون فارمیشن یا اوسیفیکیشن صورت نیسي. اما مفصلي سطحې چې دي دوی د ژوند تر پایه پورې په هډوکي باندې نه بدلیږي او بالاخره دوی په همدغه شکل باندې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. راځو موږ تاسو د هډوکي په ګروث باندې خبرې کوو چې مخکې تاسو ته ما عرض وکړ چې هډوکی چې دی د ګروث له نظره د ایپیفیزیل پلیټ په برخه کې یا ګروث پلیټ ورته موږ تاسو ویلې چې ټول هډوکی چې دی دا اوسیفیکیشن کوي پرته د ګروث پلیټ څخه او تر یو معین وخت پورې دغه ګروث پلیټ چې دی دا پاتې کېږي په ایپیفیزونو کې چې د هډوکي په پورتنۍ برخه کې او په لاندنۍ برخه کې د ایپیفیز تاسو په دې شکلونو کې ښکاره کېږي چې په سپین رنګ باندې ښودل شوي او دا د کارټیلیج برخې دي. دغه د هډوکو اوږدېدل چې دي
د دوی گروث پلیټ په واسطه باندې صورت نیسي چې مخکې په موږ تاسو خبرو کړې خو د هډوکو د اوږدېدل چې دي دا په دې شپږو پروسو کې صورت نیسي چې لومړي ته موږ تاسو زون اف ریسټینګ کارټیلیج په ابتدایي حالت کې دغه ساحه چې دا د ریسټینګ په وخت په حالت کې چې په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي حجرې د استراحت په حالت کې نو دې ته موږ تاسو د کارټیلیج د استراحت مرحله ویلی شو یا ریسټینګ برخه ورته وایي. بیا د هغې څخه وروسته زون اف پرولیفریشن شروع کېږي. پرولیفریشن ویل کېږي زیاتېدو ته یا پیشرفت ته. دلته تاسو وګورئ چې د حجراتو شمېر زیات شوی دی یا ملټیپلیکیشن یې صورت نیولی دی یا د هډوکو تعداد د حجراتو د شمېر زیاتوالی صورت نیولی دی. او دریمه پروسه کې چې دی زون اف میچوریشن صورت نیسي یا دغه کارټیلیج چې دی دا میچور کېږي چې په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي. او په څلورم کې زون اف هایپرتروفي صورت نیسي چې مخکې تاسو ویلې چې په دوی کې دغه د کارټیلیج میټریکس چې دی دا کلسیفاید کېږي یعنی کلسیفیکیشن صورت نیسي او اخره کې داسې کېږي چې کله کلسیفیکیشن صورت ونیو نو دغه کارټیلیج حجرې چې دوی د ډیجنریشن سره مخامخ کېږي یعنی دوی ته ښه تغذیه نه رسېږي او همدارنګه دوی د ډیجنریشن سره مخامخ کېږي ځکه چې هلته کلسیفیکیشن صورت نیولی دی او په کارټیلیج کې یا په غضروف کې چې کله کلسیفیکیشن صورت ونیو د هغوی تغذیه مختل کېږي یا د منځه ځي. او اخرنۍ مرحله چې زون اف اوسیفیکیشن ده چې په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي چې په هډوکي باندې بدل شوی دی. نو اوږدېدل د هډوکو چې دی په دغه شکل باندې په شپږو سټیجونو کې صورت نیسي. همدارنګه د هډوکي پلنېدل چې دي مخکې موږ تاسو ویل چې د انټراممبرانوس اوسیفیکیشن په انټراممبرانوس اوسیفیکیشن کې موږ تاسو ویلې چې په انټراممبرانوس اوسیفیکیشن کې داسې کېږي چې اول میزانکایمل حجرې دي بیا اوسټوپروجنیټر سیل دي بیا اوسټوبلاست دي بیا هغوی ځان ته میټریکس جوړوي بیا اوسټیوسایډ جوړوي او په دغه شکل باندې د هډوکو د پلانېدلو مسؤلیت هم د دغې پروسې په غاړه باندې دی. دا او د هډوکو د جوړېدو یا د اوسیفیکیشن په اړه باندې یو څو خبرې چې ستاسو په خدمت کې ما عرض کړلې.